السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ د خریم شاه عزتمنو په ګاډۍ کې هم دغه شانتۍ غلطه ویډیو یعنې سازه کړې ده او بیا کې دا وایرل شوې ده. دا عزتمنو اخر چا د ورسره داسې کار کړی دی. ټول معلومات زه تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریک کوم. زه د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو د پاکستان مشهوره ټیک ټاکره خریم شاه عزتمنو دې دغه شانتې په ګاډو کې هم غلط کار کړی دی د څو پیسو په خاطر باندې. عزتمنو دې دغه شانتې یعنې په خپل کور کې په امام کې نامبرې دي، بیا د ارزانه ویډیوګانې سازي کړي دي او ځان سره یې په موبایل کې ساتلي دي. هغه عزتمنو د دې نه یعنې خپلې ملګرې سندره خټک کړي دي او بیا کېده عزتمنو نن هغه یعنې د هغې ویډیوګانې اپلوډ شوي دي او خلکو وکتل چې د هغې په باره کې خریم شاه ډېر سخت خفګان وکړو او ویې ویل چې زما دا ویډیوګانې اخر چا وایرل کړي دي، ډېر غلط کې کړي دي. خو عزتمنو هر یو سړی خپل غږ یعنې پېژني. خریم شاه سمدستي ویل چې دا زما سندره خټک ده، ځکه چې سندره خټک سره زما هر یوې خبرې ګپ شپ او هر یو کار مو سره ازاد ده چې ما به څه غلط کار کوم نو دا به ما سره یې نه شامله وه، دې کې به نیمې پیسې د سندره خټک وي، نیمې به زما وي. عزتمنو دې ویل چې دغه ویډیو زما ده او دا یې تسلیم کړله، ویې ویل چې دا ویډیو زما ده او ما داسې غلط کار کړی دی د څو پیسو په خاطر باندې. د دې نه مخکې هم ما دغه شانته په پاکستان کې سیاستدانانو سره هم کړي دي، په هغې کې اساس سندره خټک هم شامله ده. موږ د سره تر نن زه معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ ده سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.